د افغان مهاجرو په وستلو باندې په پاکستان کې چې کوم قومپرست سیاسي ګوندونه دي د هغوی ډېر سخت دریځ مخې ته راغلی دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ والا هم د دې سخت مخالف دي او عوامي نیشنل پارټۍ والا هم. د محمود خان صاحب پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومه ده هغوی په دې باندې خپل رد عمل چې کوم دی هغه د میډیا د لارې کړی دی، اگر چې ډېر پبلیکلی هغه نه دی راغلی چې یاره یا په پارلیمنت کې دننه یا د پارلیمنت نه بهر په جلسه کړي، خو هغوی دا یو خبره کوي که په دې ملک کې د انډیا نه کسان راغلي دي هغوی ته شهریت میلاو شوی دی، یا کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس دغه شانتې هغوی وایي چې یاره د ایران نه بلوچ راځي هغوی ته د پاکستان شهریت میلاویږي. هغوی سره چې کله ما خپله خبر کړم هغوی دا وایي چې یاره د اکثر بلوچ چې کوم دي که تاسو وګورئ نو د هغوی شاته د 10 کالو نه پس چې کوم دی د هغوی هسټري نه وي. افغانان خو دلته کې د 13-50 کالو نه ژوند کوي او ډېر پکې داسې دي چې دلته پیدا شوي دي، دلته لوی شوي دي، پلارانو یې هغه وطن نه دي لیدلی، نو دا وی یو ډېر غیر انساني او غیر اخلاقي او دا د قانون او د انساني د حقوقو د چوکاټ نه بهر خبره ده چې اوس پاکستان هغه په زور وباسي. هغوی وایي چې دا خلک افغانستان کې حالات ټیک نه دي، نو د دې بالکل د دې نو وباسي او دوی به دلته کې دوی له دې ډول نیشنلټي ورکړي، لکه پاکستان شهریت ته ورکړي، خپل بزنس ته کې خپل هر څه ژوند جواک چې کوم دی هغه به کوي، نو د دوی سره دی هغه شانتي ټریټمنټ وکړي شي کم ټریټمنټ یا کم طریقه کار چې د انډین مهاجرو سره دی یا د ایرانی بلوچانو سره دی. که ایرانی بلوچانو ته دلته کې هغوی ته شهریت میلاوي شي، که انډین مسلمز ته دلته کې انډین دغه میلاوي شي شهریت میلاوي شي، نو بیا افغانانو ته ولې نشي میلاویدلی؟ هم دغه شانتې د عوامي نیشنل پارټۍ دریځ هم دا دی چې ولې نه دا خلک چې د پاکستان ته راغلي دي په خپله نه دي راغلي، دا پاکستان را غوښتي دي، پاکستان را وستي دي، پاکستان په خوشاله و دا په یو وخت کې نه مختلفو اوقاتو کې که دا د سور ریولوشن د هغه ټیم د سویټ د جنگ نه پس راغلي، که د هغې نه پس د مجاهدینو په وخت کې راغلي یا د طالبانو په وخت کې راغلي، نو هر ټیم پاکستان د هغوی دا خیال دی چې یاره دا پاکستان انکریج کړي دي. اوس چې دلته کې دي نو د دوی د ویستلو دا فیصله او خاصه توګه په زور د ویستلو دا فیصله چې کوم دی دا بالکل غلطه ده او پاکستان حکومت ته دا وایي چې یاره په دې باندې دی ریویو وکړي. هغوی دا خبره کوي چې یاره افغان مهاجر چې کوم دی دا اسلام آباد همیشه د ایز ا پریشر ټاکټکس دپاره د دباو دپاره استعمالي. کله چې د کابل سره تعلقات خراب شي نو د هغې پریشر راځي په افغان مهاجرو باندې. اوس هغوی دا خبره کوي چې یو طرف ته اسلام آباد یعنی د پاکستان حکومت د دې مهاجرو سره دا دغه کوي سلوک سره کوي، خو بل طرف ته کابل کې چې کوم حکومت دی نو هغه هم دوی ته ویلکم نه وي، هغوی هم د ځان مخالف ګڼي. نو اوس خبره دا ده چې دواړه حکومتونه نه اسلام آباد خپلی نه کابل خپلی، نو د دې غریبانانو په دې کې څه ګناه ده؟ نو هغوی هم دا خبره کوي چې یاره تر کومې پورې حالات هلته کې ټیک شوي نه او تر کومې پورې د اسلام آباد او کابل دوی دپاره څه یو باوقاره د واپسۍ طریقې کار نه جوړ کړي تر هغه پورې د دوی نه ویستلی کېږي. هغوی دا یو ډیمانډ کوي چې یاره که اوباسي هم خاص کر هغه خلک چې هغه نوي دي یا غیر قانوني دي د هغوی دپاره دی چې کوم دی یو طریقه کار کوي. بل دا دی چې کوم دا مخکې راغلي دي دلته پیدا شوي دي، دلته کې ژوندونه کړي دي یا دلته کې پلاران پیدا شوي ودونه یې کړي دي، نو دوی له خو پکار دی چې د پاکستان شهریت ورکړي. دا د دوی یو غټ دغه د دوانو چې کوم دی او په دې کې مخالفت هم دغه دی. مولانا فضل الرحمن صاحب هم تقریبا هم دغه خبره کوي چې په زور دا ویستل چې کوم دی دا غلطه خبره ده. آفتاب احمد خان شیرپور صاحب هم دا خبره کوي. اوس خبره دا ده چې دا خو د دوی میډیا کې سټیټمنټس دي په دې حوالې سره، خو بل طرف ته موږ وګورو نو نه محمود خان اچکزی صاحب نه عوامي نیشنل پارټۍ والا په دې خبره باندې په پارلیمان کې لکه د اسلام آباد او د پنډۍ نه چې دوی دا کوم افغان مهاجر وباسي په دې باندې په پارلیمان کې خبره نه ده شوې. نه پی ټي ایم مشرانو چې کوم دی هغه هم را یا څه جلسه کړې ده یا څه جلوس کړی ده چې یاره دا په دې طریقه مو وباسئ. پکار دا دی چې خاص کر دا ډېر انفلوئنشل دي، که هغه پښتونخوا والا دي ډېر بااثره دي په سیاست کې د پاکستان، که هغه پښتونخوا والا دي که هغه عوامي نیشنل پارټۍ والا دي که مولانا صاحب والا دي، هم دا دریځ چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف هم دی. نو پکار دی چې دا دوی بیا را یوځای شي او په دې حوالې سره حکومت سره خبرې وکړي چې د وستلو دا طریقه چې کومه ده دا غلطه ده. پکار دی چې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو انډرسټینډینګ وشي، د دوی دپاره یو طریقې کار وضع شي
الته کوم د دوی لپاره بندوبست وکړي چې دا خو خبره زناور خو نه دي چې د نه بلاړ شي الته په ځنګل کې وسی الته کې د دوی کورونه د دوی ژوند د دوی جواک هغه به څنګه دلته کې د دوی کورونه دي د دوی بزنسونه دي تجارتونه دي د دوی دلته کې رښتې دي د دې ځای نه چیزونو څنګه بځي د ټولو ته زما خیال دا دی چې د یو انساني نقطه نظر نه کتل پکار دي دا انسانان دي دوی دلته کې چراغلي د دوی دلته کې سول سیز وشولې نو په دې باندې که یو طرف ته د مسلم لیگ موقف یا د پیپلز پارټي موقف سندو پنجاب خو دا یو موقف دی چې لکه بس پاکستان کې چې حالات خراب دي دا د افغان مهاجرو د وجې نه خراب دي حالانکه بالکل دا غلطه خبره ده افغان مهاجر چې کم دلته کې ژوند کوي نو که په دې اخوا دېخوا وړو جرمونو کې دا خو انساني څیزونه دي دی کې به خو دې غټه کې چې کم کېږي هغه خلک نه دي او که دی هم نه پکار دی چې هغه راونیسي هغوی له سزا ورکړي او د هغې د قانون مطابق د هغوی سره ډیلینګ وشي د ریفیوجیز سره د مهاجرو سره د دې ټولو پاټو موقف دا دی چې یاره د دوی سره د انساني طریقې کار سره یو باوقار پالیسي لاندې دوی له چې کم دي تلل پکار دي عوامي نېشنل پارټي بله هم دا کم خلک چې نورو هیوادونو ته ځي نو عوامي نېشنل پارټي وایي چې یاره د دوی د پکار د رجسټریشن وشي او تر څو پورې چې د دوی کیسونه پروسس شوي نه وي نو که دوی دلته کې ژوند کوي نو دوی له دې اجازت ورکړي